رسول الله مبارک فرمایي ښه حدیث دی یو مور بچي ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا کوي که نه کوي زموږ دا ښه دی بوډۍ خامخا دا بوډایګانې دا خیرې ډېرې زیاتې کوي توبه او بس دا بوډایګانې نه دي دغه خبره جورابه مخ چې نیولي دا د بجلیګر مولوي صاحب خبره دا ټول ورځ غیبتونه انګور سره جنګ انګور راولي ښه په خوشحالۍ په ګډا ستړي شي ستړی هغه چې د باجا بامخیرو نه په ګډا شوي تر پېښوره پورې ګډه وکړي او په سبا یې ورته ډنکې نیولي او زوی ورته لمسی او که نه دا خو پیشور او تېره بیزو ګډه ګډه وه که نه دا لوی مشکلات دي لوی مشکلات دي نو رسول الله مبارک فرمایي چې یو ښځه د مور بچي ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کړه دا خو ماشومې لویږي چې کله زلمي شي او د کار شي الله یې مړ کړي دقه ښځه ورته ناسته وي دا مور او سر یې په توره چیړه تړلي وایي خدایه نو بچی دې راله مړ او زلمې دې راله مړ کړه الله وایي چې هغې مه وه دا ستا هغه خیره وه چې تا ورته د مرګ کړې وه خو هغه وخت میوه کچه وه ما نه شو کوله چې پخه شوه درنه مې شو کوله من خیرې کوم زمونږ ښځو خو په خیرو کې پی ایچ ډي کړې ده ماشومانو ته کنزل بوډا چې راشي بوډا بابا بوډا ورته راشه که نه نو سري څنګه ښکلې خبرې زده کړي دي دی هم خوشحاله شي سر وړقوي داسې جغجغه شي ښه وایه که نه بچې بابا سره کنزل وکړه ای ستا وایي داسې کړي خوشحاله شي ورته څنګه لوسې دې ښکلې خبرې کوي ای زړې پوسکې هی بې د دین نه لرې بې دینه ښځې خاوند ته په نوسي ته کنزل کې دا ستا عقل دی دا ستا سوچ دی دا ته مسلمان یې د خاوند خو ډېر لوی احترام دی نو تا نوسې لمسولی دی نو خاوند ته مېړه ته پې کنزل کې بې وقوفې دا ستا دین دی دا ستا ایمان دی تا چې ته د عالم تقریر نه دی اورېدلی ته د دین نه نه خبر تا ته پلار څه نه دي ښولی د مارلود جنکو تربیت وکړئ هلکانو خو سر خوړلی دی موبایل یې لاس کې نیولی دی خو جنت ته ورسېدل غټې موبایل یې ورسره دي دغه موبایل به د لاس کې او جنت فردوس ته به رسېږي که خیر موبایل خو مولیان هم غر کړی او طالبان هم غر کړی او ټول خلک یې تباه او برباد کړی